أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبتوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. درس کې به ان شاء الله العزیز سورة بقرة پارا نمبر 3 رکو نمبر 37 آیات نمبر 269 270 271 درې آیاتونه چې نو هغه ویل کېږي. اوس دې آیات کې الله جل جلاله فرمایي یؤتی الحکمة من یشاء، الله حکمت ورکوي چاته دې وغواړي. ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا، او چاته دې حکمت ورکړی شو نو یقینا دې بني آدم له لوی خیر چې دی نو هغه ورکړی شولو. وما يذكر الا اولو الالباب، او نصیحت نه قبلوي مگر هغه کسان چې کم د عقل خاوندان وي. حکمت څه ته ویلی کېږي؟ نو حضرات مفسرین د هغې معنی کړې ده، وایي چې حکمت ویلی کېږي العلم النافع المؤدي الى العمل. حکمت ویلی کېږي هغه علم ته چې هغه نافع وي، نفع ورکوي، المؤدي الى العمل، او سړی عمل ته بیایي، نو دې ته حکمت ویلی کېږي. کم علم چې د هغه علم نافع د هغې نه جوړ شي او په هغه ځای نو سړی عمل طرف ته راولي، نو دې ته ویلی کېږي حکمت. او چې کم داسې نه نو دغه بیا علم نه دی، حکمت نه دی، دا صرف معلومات چې دی نو هغه دی، معلومات په قدر پورې چې نو هغه د قشلو، ځکه چې حکمت هغه دقیق ته ویلی کېږي. بعضې حضرات ویلی کېږي چې حکمت دا چې دی نو نبوت ته ویلی کېږي، ځکه پیغمبر چې دی نو هغه د وخت حاکم وي. بعضې حضرات لیکلی دی چې حکمت چې دی نو هغه احادیث مبارکه ته ویلی کېږي. بعضې حضراتو لیکلی چې حکمت چې دی نو هغه چې نو هر قول صواب، برس او برابر خبرې او حکم ته چې دی نو هغه حکمت ویلی کېږي. بعضې حضراتو لیکلی چې حکمت چې دی نو مقتضی حال، چې د کم شي ضرورت او حاجت وي د هغې موافق چې دی نو هغې موافق قول او فعل چې دی نو هغه کول دې ته حکمت ویلی کېږي. نو بهرحال الله وایي حکمت ډېر لوی شی دی. چاله دی الله حکمت ورکړو، دې سړي ته د الله د طرف نه ډېر لوی خیر چې دی نو هغه میلاو شولو. نو ځکه الله وایي دا چې نو حکمت د ټولو نه لوی شی دی، بهترین. وما یذکر الا اولو الالباب، نصیحت نه قبلوي مګر هغه کسان چې کم د عقل خاوندان وي. عقل مې کار کوي نو دی بیا د چا نصیحت چې نو هغه قبول کړي، خبره چې نو هغه قبول کړي. کله چې عقل کار نه کوي، عقل نه خلاص وي، نو کله ته تو هر څومره چې نو هغه خبرې کې، هر څومره ته قرآن وي، احادیث وي، د ده په ځان کې چې نو هغه بدلون نه راځي، د ده په عمل کې چې نو هغه بدلون نه راځي. الله دې موږ د دغې نه وساتي. دویم آیات کې الله جل جلاله فرمایي وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. الله وایي تاسو چې څه شی خرج کوئ، که هغه صدقه وي، که خیرات وي، که هر څه وي، او نذرتم او یا تاسو چې نو نظر ومنئ، فإن الله يعلم، الله په هغې باندې پوهه دی. یعنې تاسو چې څه کوئ په هغې پوهه الله دی. نو چې کله الله رب العزت په هغې باندې پوهه دی، نو په خپل هر عمل کې اخلاص پیدا کړي، ځکه دغه عمل به تو کې د الله دپاره او الله ته هغه معلوم دی. نو چې کله الله پاک ته معلوم دی نو د الله دپاره به یې کړي، چې الله دپاره یې کړي نو هغه خالص بیا د الله دپاره وکړه، د بل چا دپاره چې نو هغه یې مه کوه، اصم په هغه الله ته پوهه شته. او نظرتم من نظر فإن الله يعلمه، یا نظر ومنئ. نظر څه ته ویلی کېږي؟ موږ چې اوس د پښتو کې دی نو هغه منښت وایو. بیا نظر چې نو هغه په دوه قسمه دی. یو هغه دی چې د هغه د عبادت نظر کې شرط دا دی چې دا به د عباداتو د قسم نه وي، لکه روژه شوله، مونځ شولو، داسې دا شیزونه. نو یو د هغې چې هغه مفسر وي، لکه روژه، مونځ، حج،
که چا چې نو هغه نظر ومنلو زما دا کار وشولو نو زه به چې نو 2 رکعته نفل کوم، زه به روژه نیسم، زه به اعتکاف کوم، زه به چې نو حج کوم. نو داسې نظر چې نو هغه صحیح دی. یو سړی چې نو هغه نظر د ګناه ومنلو نو که د ګناه چا نظر ومنلو نو د ګناه نظر نه کېږي. لکه الیاذ بالله یو سړی که زما دا کار وشو نو زه به د چرسو ډک سیګرټ څکم، نو دا اوس نظر د معصیت دی. الله پیغمبر فرمایي چې لا نظر فی المعصیه، په معصیت کې چې نو هغه نظر نشته، نظر چې نو هغه د ثواب په کارونو کې بکی. د شان د حدیث مبارکه کې راځي صحیح مسلم روایت راغی مفهوم دی چې نظر دا خشه نه دی، منښت دا خشز نه دی. وجه دا ده حدیث مبارکه کې فرمایي چې الله رب العزت چې کم تقدیر مقرر کړی دا هم هغه تقدیر مطابق چې نو هغه واقع کیږي. خو نظر بیا د هغې خوالې ورتول نه دی ویلی شوی. نو یو وجه د هغه دا ذکر کړی چې دا سړی گویا د الله پاک سره یو قسم دی نو هغه مقابله کوي، سوده بازي ورسره کوي. که تا زما دا کار وکړو چې زه به دا وکړم، حالانکې تو به د الله عبادت بغیر د دې خبرو نه کوي. بیا ستا داسې یو کار وي لکه مثال په طور کې که زما دا مریض ښه شو، زما دا بیماري ښه شوله، زه به چې نو هغه صدقه کوم، نو بغیر د دې نه صدقه وکړه الله پاک به یې ښه کړي، اجر و ثواب به درکړي. دغه شانتې حدیث مبارکه کې راځي هغې مفهوم دا دی چې د ترمذي روایت دی، مفهوم یې دا دی چې د نظر په وجه د سړی نو هغه د بخیل سړی مال چې دی نو هغه وباسي الله پاک. کم سړی چې بخیل وي شوم وي نو دی هسې صدقه خیرات چې دی نو هغه نه کوي، خو دی نظرونه باندې یو شه باندې نظر بل باندې نو دغه نظر چې دی نو هغه ومني په دغه په وجه د مال نه چې دی نو دا وځي. نو ځکه الله وایي وما نظرتم من نظر فإن الله یعلمه. اوس که نظر د غیر الله چې دی نو هغه ومنلو نو دا بیا کفر دی. لکه اوس مثال په طور کې یو سړی که زما دا کار وشولو، زما دا مریض ښه شولو، یا زه په دې مقدمه کې چې نو هغه کامیاب شولم، نو زه به بیا چې نو هغه په پیر بابا کې هلته به زه په هغه باندې نو هغه یو پیسکوری حلالم. دا اوس د غیر الله نظر دی. هلته بول دا د غیر الله دپاره چې نو هغه دی. اوس چې کله دغه داسې وکړلو نو بیا دا سړی د ایمان نه هم خلاص شو، ځکه مخکې مونږ ووی نظر دا عبادت دی او عبادت د غیر الله دپاره کول دا کفر دی. وما للظالمین من انصار، الله د ظالمان دپاره څوک مددگار دا نشته. دریم آیت کې الله جل جلاله فرمایي ان تبتوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الله وایي که تاسو دا صدقې چې نو هغه په پټه باندې ورکړلې فنعما دا ان تبتوا الصدقات که تاسو دا صدقې چې نو په ښکاره ورکړلې فنعما هي نو دا ډیر ښه ده. وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. خو که چېرته تاسو دغه صدقه په پټه ورکړله نو بیا دا د ټولو نه افضل او بهتر دی. اوس دلته د صدقات نه مراد څه دی؟ نو حضرات لیکلي دلته چې نو په دې کې فرض هم داخل دی او مستحب صدقې، زکات پکې هم چې نو هغه شامل دی او عام صدقه چې نو دا پکې هم شامل ده. بیا البته چې نو زکات د هغې متعلق دا لیکلي که اوس یو ځای کې داسې چې خلک به پرې تهمت لګوي چې د زکات نه ادا کړی، نو په هغه ځای کې بیا په ډاک ورکول بهتر دی. یا دا چې دی د بل کس چې هغه زکات نه ادا کوي دی د هغه د مخې زکات ادا کړي نو بیا هم صحیح ده، ځکه د هغې وجه دا چې دی کله زکات د هغه د مخې ادا کړي نو هغه بل ته به دعوت میلاو شي هغه چې دی زکات ادا کوي نو زه ولې نه ادا کوم، نو په دغه صورت کې بیا صحیح ده. او که داسې نه وي یعنی تهمت پې نه لګي یا د بل چا دپاره نو هغه دغه نه، نو بیا په دغه صورت کې پټ صدقه پټ زکات ورکول دا بهتر دی. د هغې وجه چې نو هغه یو دا ده چې دا کار د الله د رضا دپاره کوي او الله پاک نو مخکې آیات کوي فإن الله یعلمه، الله چې نو هغه په هر څه پوه دی. دویمه وجه چې نو هغه دا ده چې دی کم فقیر ته کم محتاج ته ورکوي، نو هغه فقیر او محتاج ته چې دی د هغه په پټ ورکوي نو د دغې پټې ورکولو سره به چې نو هغه دی چې د هغه به ذلت پکې را نه شي، د هغه به خپل چې نو کمی محسوس نه کړي، نو د دې په وجه د هغه به د ده نه دغه قبول کړي په اسانه، د هغه به پکې څه ذلت را نه شي. نو ځکه الله وایي که تاسو په پټه باندې چې نو هغه صدقه وکړه فهو خیر لکم، هغه ستاسو لپاره ډېر غوره دی. ترمذي روایت کې راځي مفهوم دا دی غالبا چې نو هغه صحیحین هم ذکر کړی دی، په هغې کې چې نو هغه راځي وایي په ورځ د قیامت د الله جل جلاله د عرش د سوري د لاندې 9 قسمه خلک چې نو هغه به وي.
هغه کسان چې د یو بل سره د الله د رضا لپاره تعلق ساتلی هغه امام عادل و دغه شانته چې نو هغه کس چې هغه خپل ځواني چې نو د الله پاک په عبادت کې لګولي داسې مختلف د الله په نو ذکر کې په داسې یوازیوالی د الله د یری د سترګو نه اوښکې وبهیږي نو دا ټول ذکر کړي من جمله یو په دې کې هغه کس هم دی چې هغه د الله جل جلاله د رضا لپاره نو هغه څوک چې صدقه ورکړي داسې پټی ورکړي چې دی نو په خیر لاس باندې صدقه ورکړي او ګس لاس نه نو هغه د خبر دشي نو په ورځ قیامت دی به د الله جل جلاله د عرش د سوري لاندې چې نو هغه چې په ورځ به د هغې نه ما سوا بل سوری چې نو هغه نه نو ځکه الله وایي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لكم که تاسو دغه صدقه په پټه باندې ورکړه نو دا به ډېره غوره وي ستاسو دپاره ویکفر عنکم من سیئاتکم الله به چې نو هغه ورجې لرې به کړي ستاسو نه چې نو ګناهونه ستاسو والله بما تعملون خبیر الله چې نو هغه څه باندې چې تاسو یې کوئ په هغې خبردار دی الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي یؤتي الحکمت ورکوي چې نو حکمت پوهه من یشا چاته چې وغواړي ومن یؤت الحکمت او چاته چې ورکړی شولو حکمت و پوهه فقد اوتی خیرا کثیره بېشکه ورکړی شو هغه ته خیر ډېر لوی وما یذکر او نصیحت نه قبلی الا اولو الالباب مگر عقلمند خلق د عقل خاوندان وما انفقتم او هغه څه چې ورکوئ تاسو وما انفقتم او هغه څه چې خرج کوئ تاسو من صدقه من نفقه د صدقین او خیرات او نظرتم او یا چې نو نظر ومنئ تاسو او نظرتم او یا چې نو ومنئ تاسو من نظر څه نظر فإن الله نو بېشک الله پاک یعلم پوه دی په هغې وما للظالمین او نشته د ظالمانو دپاره من انصار څوک مددګار ان تبتو الصدقات کچری تاسو ښکاره ورکوئ خیرات او صدقه فنعم ما هي نو هغه خبره ده وان تخفوها وتؤتوها الفقراء او کچری تاسو هغه پټ کوئ او ورکوئ فقیرانو ته فهو خیر لکم نو هغه غوره دي ستاسو دپاره ویکفر عنکم او لرې به کړي ستاسو نه او وبرجئ ستاسو نه من سیئاتکم ګناهونه ستاسو والله الله پاک بما تعملون په هغه څه چې تاسو یې کوئ خبیر خبردار دی